نو هغه وایي زه خو به نه دې تپوس کوم یاره وی دې جومات ته خو بیا نه راځم دا خو بیا په ما پسې خبرې کوي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف ترون دا ما تا ته وایي که نه لو تعلمون علم اليقین ته په خبره نه پوهېدې هغه وایي چېره بابا و که نه بابا لور له برخه نه ورکوله نو خلقو ورته مرې وی دغه ورکه نه هغه وی مړ دې شم نو وی دوزخ ته دې وی لاړ دې شم از ما چې کوم که بابا لیدلی نو 1 لاک روپو باندې جنګ و او هغه ساه ورکو او هغه 1 لاک روپۍ ورنه کړې په هغه ورځو کې 1 لاک روپۍ هېڅ شی نه و اوس غواړو څه شی نه دی دې ته وایي چې تا ته په دغه وخت کې چې تا ته چې کله تا ته دا خبره وکړه نو وایي چې سوف تعلمون نو لتسألون یومئذ عن النعیم نو بیا راته په شمار شماري نو څومره خطرناک خبره ده نو ته به دې تښتې نو چېرته به تښتې نو څه به وایي چې مونځ نه کومه نو مونځ خو کول غواړي ځکه بیا مونځ خو هلته 0 ټالرنس دی نو هلته کې ته انسان یې چې انسان نو کلمه دې ویلې نو بیا په کوم امت کې چې په امت کې نو بیا ستا دا ذمهوارۍ دي نو چې بل جومات ته لاړې جو هغه راته لا بل دغه وکړه هغه راته وایي چېرې دا داسې چل دی چې ته په دې دغه کې یې که نه په دې دنیا کې چې ته یې نو ستا د معاشره کې ستا چې کوم کورونه دي نو په کور کې دا کم نظام چې ستا دی نو ګوره که خدای نه پېژنې نو دلته به وپېژنې نو د خدای پاک د پېژندو 2 نښې الله تعالی ښوولي دي یو دا دی چې وایي ته ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کم شی چې په بازار کې نه میلاویږي او ته پسې ګرځې نه میلاویږي صرف خدای پاک یې ورکوي نو ته پوه شه چې دا د خدای نښه ده لکه مثال په طور اوس په یو کلي کې ټول هلکان دي جینکۍ نشته نو څوک وله کویده نه کوي ټولې جینکۍ دي نو هلک نشته نو الله وایي دا زما هغه غټه نښه ده چې دا مې دله انتظام کړی دی چېرته لا دا کرایسس نه دي پیدا شوي چېرې په فلاني کلي کې ټولې جینکۍ دي هلک نشته یا په فلاني کلي کې ټول هلکان دي جینکۍ نشته نو ازواجه انتظام برې نه مونږ کړی دی او ډېر شي خلک په دې خفه دی چې د هغه ولې 4 5 لوڼه وشوې خو هغه وایي نه دا زما خپل انتظام دی او د هغې بل هلته کې هغه زامن وشو نو هغه وایي یاره یو هلک به تې دیله ورکړو یو جینۍ به تې هغه ورکړي نو مور یې کلکه وایي نه نه پردی نه هلمه اډاپټډ نه هلمه بس چې خدای کله راکړي جو راکړي که چې نه راکړي جو نه دې راکړي دې ته وایي رضا بالقضا دا مې کړی دی دا ولې لتسکنو الیها دا سکون کو تاسو په بازار کې ځان لمومئ نو کم سړی چې په پېښور کې ماسخوتن کار خلاص کړي نو هلته به هوټل ته لاړ شي شپه به کې نو سهار بیا دفتر ته ځي هغه بل وایي یاره زه خو ښه کور ته رسېدی شم او موټروی دی او زمونږ کور ته ښه دغه دی د سواړی چوک پکې نشته او به رسم چا راورسي تاسو یقین وکړئ چې کم سړی کور شپه کړي هغه د هغې سړي نه ډېر دمی د هغې سړي په مقابله کې چا په هوټل کې شپه کړي لتسکنو الیها کنه ته دې تپوس وکړه بېګا ستا کم ځای شپه وه ابو چې مردان کې په هوټل کې شپه کړې وه ته وایې زه بونیر ته تللی وم چې ته به ترې ښه فرش او تازه یې حالانکې تا به 3 ګنټې خوب کړی ځکه چې لتسکنو الیها سکون په هوټل کې نشته سکون الله هلته یې دی او بیا وجعل بینکم موده امینه چې ته به وایې چېره دا زنانه دا لور او دا خور دا زمانه زاریږي او د هغې سره غمي دا ولته توده ډوډۍ کېدی دا دغه او د هغې د هغه خولې نوټ کوي او د هغه ساکوتایي نوټ کوي چېرې ستړی شوی دی او په یو بل خفه کېږي او دا چې هلکوالی نه بیا به پرې ډېر زیات خفه کېږي او که فرض که بوډاوالی شي نو په کار چې اوس خو پرې نه خفه کېدی که نه ورحمه بیا یې په په یو بل ړه داسې سوځي چې بابا خبره کوله وی دا ټول چې دا بروخلې مړه شي نو هر څه به ټیک شي بیا پسې جړل نو ته ولې پسې ورحمه وکنه نو هغه ته هغه یو بابا ته ما ویل څه حل دی وی په خدای یقین وکړه چې وی هغه ژوندی وه نو هغې به وي چې هلکو دغه له بابا له سپلی پالش کړي که نه د بابا غور جینکو وکړو که نه د هغه ټوپۍ یې نینځلې وه که نه نو ولې د هغې په ده رحم راځي او دی چې کور ته راشي نو دی د خپلو انګیندو ته وایي د نیان خیال ساتئ ولې دا 3 څیزه شي شو یو لتسکنو الیها یو سکون یو مودت یو رحمت زه دا ته په بازار کې پیدا کا زما سره ډېر شی پیسې دي موږ پخوا هغه شعر ویلی اور بازار سے لے آئیں گے اگر ټوٹ گیا ساغر جم سے میرا جام سپالا چنزه راوړه که نه ورشه سکون د بیې واله په سوړی کې نو جه ورشه مودت چېرته پیدا کا نو ورشه چېرته رحمت پیدا که نو هغوی دا الله وایي دا زما آیاتونه دي ومن آیاته د دې نه زما وپېژنه چې په دې به مې پېژنې نو بیا دا چې کو فرض که ته
بدرالی ته زما خبره نه منې نو ته څه چل کې ما تا ته ووایي چې ته د خپل کور په حفاظت ساتې په دې کې به حیایي نو څه چل به کې کور کې سکونو نو سکون به پکې الوي چې یواري سوآتکم وریشا لباس پې ښیي نو د خپل کور د سکون د اطمینان دپاره اوس اوړی را روان دی نو حافظان صاحبانو مولان صاحبانو ازبرګان صاحبان د دې ماشومانو داسې جامې اغوستي چې سلیولیس شرټ شي دې ځای پورې که ته دې تپوس وکړې وایي دا وړه ده او یا که فرض که لستوڼی یي نو دا کولا وي دا نری نو دا ځای پکې ښکاري اوس پکې نوی راوتی دی دا ځای سوری نو دا سوری نو په آخر کې پرتوک دا ځای سوری شي نو هغه وایي چې ستا دا کور چې دی په دې کې سکون دپاره حجاب ضروري دی اطمینان دپاره ستا د مودت دپاره ستا د حیا نظام ضروري دی نو دا مولوي صاحب چې تا ته مخې ته ولاړ دی نه تا ته څه وایي یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا نو هغه په قور دا آیاتونه وې نه خو یې تا ته وې نو هغه حافظ صاحب وړه راوسته نو ما ورته دا کپړې خو ډېرې دغه نه دي بې حجابه نه دي نو ما ته وې دا دلته راتله نو اغوستې کور نه اغوند نو ما ورته دلته نه وه پکار چې ته د کور نه بار ته وځې ځکه په دا ساینټیفک دغه دی چې په وړو کې خوی ډیولپمنټ د دې وخت نه کېږي دا 100 سال وغیره چې نو په دې کې به ته بیا ډېر زیات احتیاط کې نو هغې د احتیاط دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ښوولي دی هوښیارو خلکو چې ته کومې خبرې راغستې دي دا یو څو خبرې به ساتې نمبر 1 بچپن میں مکمل محذب لباس په وړوکوالي کې به خپلو بچو ته داسې جامې ورغوندې چې هغه مهذب ومي ډیګنیفاید وي او هغه مکمل لباس یې پای کې هغه پټي او د هغې چې کوم حسن او کوم برکت دی هغه د بربنډ سر نشته هغه د بدقسمتۍ نه زنانه کو عالماني اکو بې عالمې خو سر یې سرتور خوښي نو چې په دې کچن ورشي نو که ته وله دې کچن ته پسې چېرته ورلې نو ټولو سر سرتور کړي نظرې داسې کي حالانکه په کچن کې کچن ورکرز چې دي د غټې غټې هوټلې چې دي د هغې هغه ټوپۍ یي اینې هغه ستا نه هوښیار دي انګریزانو به ورته دا ښوولي ځکه چې په دې کې بکټیریا دي په دې دغه کې ویښتو کې دا په دې کانه کې شاملېږي خو دا چې دننه لاړه شي جو بیا یې څادر دغه کړی سرتور کته کړی یي نو وایي چې په ته یو احتیاط به دا کې چې که خپل کور بچ ساتې او قرآن دا زنده قرآن دی دا داسې نه صرت وایي چې په یو حرف باندې لس نیکۍ دي نو بچپن میں مکمل لباس دویم بچو دپاره به دا احتیاط کې تبدیلی لباس او رفع حاجت کے دوران تنہائی کا ماحول دې ماشومې ته یا دې ماشوم ته چې ته کپړې بدلې نو ګوټ ته به بیایې ته کپړې بدلې نو دننه به بیایې د خلقو په مخ کې به ته جامې نه وباسې ته داسې وایې نه شوې دا وړوکی دی یا دا وړه ده ځکه ته په دې کې عادت ډیولپ کې او عادتونه چې دي د دې وخت نه ډیولپ کېږي او کله چې د دې وخت نه ښه عادت ډیولپ شي نو عمر بر له بیایي او چې د دې وخت نه خراب عادت ډیولپ شي نو عمر لوي نو عمر بر د حفاظت دپاره دویمه نقطه یې دا ښوولې وه دریم کزن سے بے تکلف ملنے سے احتراز په کور کې که د ماما لور ده اکه د ماما زوی دی اکه د تره زوی دی که دا میلمانه راغلی که دې شریک اوسي خو دا جینۍ او دا لږ به بې تکلفانه ګپ نه لګوي دیو په کمره کې او دیو په برنډه کې او دیو په کچن کې ټوک ټقالې نه کوي د یو بل سره الو بستا کور بیا بچ کېږي چې کور بچ کې نو الو بچ کېږي او بیا ورپسې وایي چې کو فرض کا د 2 کالو شي نو مرو اولادکم بالصلاة بیا به مولوي صاحب بقاري کې چې واړه جومات ته مه راولئ خو ځان سره به جومات ته ویئ ځکه چې خدای پاک د الله رسول وایي چې هم ابناء 7 سنین دا د 2 کالو دی به جومات ته بیئ خو وښې به یې پرې نه کوی نه کو او بیا وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین چې د لسې نو بیا به ته سپېړه تنبې انجیو والا به ته قاریږي خو دی به هلو په تهذیبي چې ته کله ستا له سپېړې نه یېرېږي ځکه خوف د دې داسې مثال دی لکه څنګه چې ته مالی او ته خپل بوټې ټریمینګ کټکې نو هغه بیا ښکلي او چې کم نه وي نو هغې ته بیا څه وایي هغه به بیا بې سره ورته پښتو کې وایي نو بیا به بې سره جاړي یا به د هغې نه به یې بچ کې او بیا ورپسې وایي وفرقو بینهم فی المضاجع د 10 کالو عمر ته چې ورسي چېرته به په کټ کې یو ځای نه سملي نه به کیني
جنکۍ هلکات ته به دا کو خپل خوره رورې هم که نه کو خپل خوره رورې نو هم دی به ته هلته نه پرېږدې نو هلو به ته دا ګریلو نظام کامیابیږي او بیا وایي چې د رشته دارو کره ټول نه خطرناک شی دی د هر چا تجربه ده خو خلق حل نه وایي رشته داروں کے گھر اپنی موجودگی کے بغیر رات گزارنے کی اجازت نہیں دینا زنانو ته څه وایي ما حرام کړي ځم کر به شپه کوي ځای وکړه بیا یي نه بیا په یو کټ کې لس ملاستي په دې ودونو کې دقه شان کېږي که نه وایي هغې حرام کړل نو ما یې ځای وکړه وی ځای وکړه نه وی چې خیر دی دا به زموږ په کټ کې سملي زه په ځمکه سملم نو دې وجه نه دا اصول دي چې دا مشره زنانه که هلته شپی ورسره نو پکار چې دی